دواړه کورنۍ دغه دواړه فریقین هغه راشي او دې ځای کې خپل منځ کې غاړه غوټۍ شي او بل ته ښه بخښنه وکړي او دا ټول زموږ علاقه په هغې باندې ګواه شي. او دا یو پیغام دی نوجوانانو ته ورکوم چې لږ شان په هوش و حواس کې د ژوند تېروئ. دا ډېر د هوا پرواز هم شروع کړی دی، دا مشران هم تنګ کړي دي په خپل هم په ازادي. زما عزتمندو مسلمانانو، زمونږ او ستاسو دې ځای کې دا راجمع کېدل او راغونډېدل د مشران سپین ږیري نوجوانان او د علاقې څه وابسته څومره موږ مشران کشران موجود دي. ستاسو په علم کې دا چې څه ورځې مخکې د زموږ په دې ګاونډ کې د یو دوو کورنیو منځ کې یو تنازع راغله، خفګان پیدا شو، جګړه وشوله او د هغې نه وروسته به یې دغه مشران راپاڅېدل زموږ د علاقې او هغې کې ناسته ولاړه وکړله، خبرې اترې وکړې او هغه خبرې هغه خیر ته ورسوله او دغه دوو کورونو مابین کې چې کومه تنازع وه هغې الحمدلله ډېر ښایسته طریقه باندې ختمه کړله. نن دغه مجلس موږ دې ځای کې دې دپاره جوړ کړی دی چې کوم خفګان راغلی و چې هغه خفګان ختم شو، دغه دواړه کورنۍ دغه دواړه فریقین هغه راشي او دې ځای کې خپل منځ کې غاړه غوټۍ شي او بل ته ښه بخښنه وکړي او دا ټول زموږ علاقه په هغې باندې ګواه شي. عزتمندو موږ او تاسو الحمدلله مسلمانان یو، موږ ته د اسلام او د شریعت تعلیم هم دقه دی چې کله د دوو مسلمانانو منځ کې داسې پریشاني او خفګان راشي نو فاصلحوا بین اخویکم د قرآن مجید الفاظ دی، تاسو د خپل ورونو منځ کې اصلاح وکړئ، د تنازع او د خفګان د پریشاني دی ختمه کړئ. نو دا پریشانی او خفګان دغه شان د مشران راپاسي او هغه په دې خبره کې کینی او هغه پریشانی ختمه کړي. الله رب العزت د دې مشرانو په دې عمر کې ډیر خیر او برکت واچوي او الله پاک دغه فریقین هم خوشاله کړي چې دغه مشورې دغه مشرانو د هغوی د خبرو د هغې خیال وساتو او هغوی ته واک ورکړو، د هغوی په خبره باندې ابنا وکړه او خپله تنازع هغه جګړه هغې ختمه کړله. دا عزتمندو عین شریعت دی، شریعت په دې باندې ډېر خوشحالېږي چې کله دوه مسلمانانو تنازع یو درېمګړی راپاسي هغې کې جرګه وکړي او دا روغ کړي، دې باندې الله پاک خوشحالېږي. او چې کوم خلک داسې چې هغه دې زیاتول غواړي نو د هغې شریعت کې سخت مذمت راغلی. بهرحال عزتمندو ډېر ټایم نه علمه خو دوه خبرې ته مختصر کوم. یو د نوجوان د مشرانو ډېر قدر کوئ، دا سپین ږیري د دې واقع چې شوې ده ما ته پته ده چې دا جرګه تقریبا 11 یا 12 ځل دا به دلته هم راغلي، یو ځل ځای کې به هم ناست شوي، بل ځای کې هم ناست شوي، جرګې معرکې کړي دي او د هغې نه بعد یې کاغذ لیکو، زه هم پکې 3-4 ځل راغلی یم، ناست شوی یم دوی سره. دا دومره وخت یې د دې قام دپاره ویستو او خبرې ختمه کړه، هغه تنازع هغې صلح ته راوستله، روغې ته یې راوسته، هغه بېاتفاقي ختمه کړله. د دې مشرانو عزتمندو قدر کوئ. او دا یو پیغام دی نوجوانانو ته ورکوم چې لږ شان په هوش و حواس کې د ژوند تېروئ. دا ډېر د هوا پرواز هم شروع کړی دی، دا مشران هم تنګ کړي دي، په خپل هم په عذاب یې. دې واقع تاسو وګورئ په دې غریبۍ کې د دوانو کورو څومره تاوان شو، مالي جانب نقصان یې وشو، روزګار یې متاثره شو، پریشانی پیدا شوه، ګرځېدل متاثره شو، زنانه پکې خفه شولې، نوجوانان پکې خفه شو، مشران پکې خفه شوه. دا ولې دا د نوجوانانو د لاسه، د هغوی د دې بېصبرۍ د وجې نه، د هغوی د شدت د وجې نه، د هغوی د یو جګړې د وجې نه د ټول علاقې د مشران هم په عذاب، خپله کورنۍ هم په عذابه، روزګار هم متاثر، بیمار هم متاثر او مړي ژوندي هم متاثره. و دې نوجوانانو ته مې درخواست دی، دا فیسبوک کې تاسو ګورئ، دا نیټونه هم ځان ته کولاو کړي دي. عزتمند هغه فرضي شیونه تاسو چې کوم ګورئ دا عملي ژوند ته مه راولئ چې کومې نخرې هغوی هلته کوي تاسو ته په عملي ژوند کې کوئ، کومې جګړې هغوی کوي تاسو عملي ژوند کې کوئ، دې اصلي هېڅ چې هغوی کوم نمایشونه کوي تاسو عملي ژوند کوئ. تاسو ځان تباه کړو، هغوی عزتمندو خو په ارام وخت تېري دغه په هاش خلکو. هغه دغه معاشري پیداوار دی، په داسې معاشرو کې دغه خلک اوسېږي چې هغه محتاط هر څه په دې نېټ او په دې موبایل کې راکوي. زموږ نوجوان بیا راپاسي هغه وایي ګینې هغه داسې ډزې کور دا ګینې ښه شیز دی، هغه مقه شانتې کوي. هله دا کنځلې هغه کور یې دا ښه چې د ښه شیز دی، هغه لاس اچو لاس یو شان بل شان ټوپونه یې اول، هغه وایي ګینه چې ته ښه شیز دی. عملي ژوند کې تاسو هغه راولئ، بې ځان هم په عذاب کوي، مشران هم په عذاب کوي او څومره بې اتفاقي او اختلاف په دې معاشره کې پیدا کوي. و دا نوجوانان د مینې د خوشحالۍ ژوند تېروئ، د مشرانو سره کښېنئ، بینه زده کړه کوئ، د معاشرې د ژوند تېرولو معاشرت زده کړئ چې څنګه به معاشره کې وخت تېرومه، چا را باندې حق دی، پلار به څنګه، رور به څنګه، د علاقې مشر، وطن، امام، ملا، په دې حقونه وپېژنئ. نو یو بل سره ناسته وکړئ، د مینه محبت پیدا کړئ. دا تنازع، دا جګړې او دا بې اتفاقۍ، دا اختلافات د خپل منځ وباسئ. زه یو ځل بیا دغه مشرانو هم شکریه ادا کوم او بیا دغه فریقینو هم شکریه ادا کوم چې هغوی دې مشرانو ته اختیار ورکړو او هغوی نه پاڅېدل، دغه تنازع دغه مسلې ختمه کړله. الله پاک دې عمل کول توفیق راکړي.